او یا ساته کله چې مړی وشي نو 3 ورځو پورې تا ته اختیار دی خفګان په وکا اظهار په وکا د 3 ورځو نه اخوا راجمع کېدل په شریعت کې نشته حدیث مبارک کې راځي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ايام د یو مؤمن خزه او مسلمان د پاره دا جایز نه دی چې هغه په الله ایمان لري او په ورځ د آخرت ایمان لري چې کله د دې څوک وفات شي نو د 3 ورځو نه زیات غم مناول د لپاره حلال نه دی 3 ورځې پورې ته غم کول شي الا على زوج 4 اشهر و10 مگر هغه خزه چې دا غي خاون وفات شي نو دا په خپل خاون باندې سلور میاشتې او 10 ورځې غم مناول شي صرف د خزې د لپاره په خاون باندې سلور میاشتې او 10 ورځې عدت هم دی او غم هم مناوي نور مسلمانانو د لپاره حکم دا دی چې هر څوک وفات شي صرف 3 ورځې په غم کول شي خو د غم طریقه دا نه ده کوم چې موږ تاسو راځه کړی دا د مړی چې کم کوڅه کې شوی دی په کوڅه کې کټونه چولی کورسې مچولی سار غرمه ماخام څنګه چې سار مونږ شي خلک را روان شي دعاګانو لا ماخام مازیګر غرمه خپل خپلوان ټول دیر شوی درته مړی په خپل اقوم سړی خخ کو خو د مړی اهل او عیال د میلمنو د پاره خوراک سکاک د پاره منډه تړلې وي کله د چانه قرض کله د چانه قرض ولی میلمانه نهستی مستحب طریقه دا و چې د مړی اهل او عیال لپاره چې تر ازي ځان سره خوراک سکاک روړې دی له تیار ورکړي خوراک سکاک نشه روړې مالی امداد وسره وکړه چې والا اودرېګا وې سره څنګه پسند هیڅ پریشان نشي پیسې هم خورې دي او مون خدمت تم ولاړو تاسو کې نه خپل غم وباله دا د مسلمانۍ طریقه ده علماء لیکلي دي چې یو پر تعزیت کول دا په مسلمان باندې ضروری دی تعزیت معنا دا چې التبا ورشه هغه ته دعا وکړه هغه له صبر تلقین ورکا بیا دوباره تعزیت دریم بار تعزیت دا په شریعت کې نشته دا مکروه دی ښا اس قسم اجر په دویم دریم تعزیت باندې نشته خیو سړی دی هغه د ملک نه بهر دی یا داسې ځای کې دی چې په دې 3 ورځو کې رو نه رسېدو د 3 ورځو نه پس حاضر شو نو دا هغه د پاره بیا بلا کراهت صحیح دی هغه میاش پس رالو 2 میاشتې کال پس چې وته پته ولګي فلاني ځای کې مړی شوی نو اهل او عیال لخواله لاشه تعزیت وته کوي نو دا بالکل صحیح دی خو چې یو پر تعزیت لاړې زمونږ دا ترتیب دی چې سار کټونه واچو خلک راشي چې مولا تیار کړي کاوم مولا تیار کړي یې خوب پرتی وي خاغلار شي غرمه بیا راشي ناشتي مازیګر بیا راشي سبا بیا دا ترتیب چلیږي پدرې مورز بیا دا ترتیب چلیږي وردا په اسلام کې نشته ښا صرف اور صرف ځان په تکلیف کې اچولې دي یو پر تعزیت بس ادویم رواج زمون سره چې مړی وشي نو پاولنې پکم دغه چې مړې خفکو په سبا سحر باندې ټولې خزې ځان سره قرآنونه واخلي سپاره یاسین واخلي او قبرستان تلاش وځي الدم یو بد حشر نشر جوړ کړي څوک ځان پسې خورې مګه څوک به قبر ور سملا دا مې به خپل سترګو لیدلې دي دا زموږ د خاندان خبره دسې عموما دا رواج جاری دی بالکل په ادیره کې د قران کریم نه تلاوت کول شي جایز دی خزم ادیره تتلی شي په یو څو شرایطو سره چې قبر وته یاد شي آخرت وته یاد شي د پرده اهتمام وکړي خلاف شر کارونه بنه کوي د قبر نه غسل ال د چغه وقل پچا جړل خور ځان پسې مګل دا چلونه چې نه کوي بالکل لاړ شي تلاوت ته مو کی خو نن سبا دا مون مستقل رسم ګرځول دی یاد ساته نه بځه بالکل تل جایز نه دی خصوصا په دې 3 ورځو کې چې کوم رسمي طریقه ده هر سحر اولنې دویم دریم ورځ د مړي چې دا زنانه ټول مونږ ولا په خپل سوزکی مو مونږ سړی مو سره لاش دا زمون حل دی خپېغ لجنه کې ځان سره ټولې بوزو یو چکرم جوړ کړي
او دا مې موریدلې دي یاره د مړي هغه سار ډېر زیات خوند کوي هغه ټول چې په سوزکي کې هدیرې ته ځو یاره دا ډېر زیات خوند کوي والله که مونږ ته د مړي هغه تصور هم راځي چې مونږ مړي له ځو زمونږ ماما تره پلار ورور وفات شوی دی چې هغه سره به بېګا څه معامله شوي دا غم هم مونږ سره نشته او چې کور کې یو خدای شته چې 2 رکعاته نفل به پسې نه کوو نه به پسې تلاوت کوو نه دعا کوو څه مېلمانه داسې ماشاءالله ټول راغلي شپه ورځ در کره پراته وي بھائی دا مونږ او تاسو ځان ته په خپله ګرانه کړې ده ښه په شریعت کې د تعزیت طریقه دا ده چې خلک راشي نو دعا دې وکړي دعا دې لازم نه ګڼي لازونه ورته وایي زمونږ د پښتنو څه طریقه یو دعا به وکړو لاس په مخ راکړو یو بله دعا به وکړو یو بله دعا به وکړو چې غرمې په ورځې نو یو 400 دعاګانې هم کړي او نه د دعا آداب پکې وي نه چېرته چې د مړي دپاره ښکلې کلمات وي نه چېرته پکې ایصال ثواب وي هېڅ نه مروجه دعاګانې دي چې فلاني ووایي چې یاو سړی راغلو دعا یې کړې وه ښه چې کینو عموم یو دعا به وکړو چې کله مونږ واپس ځو جی یو دعا به وکړو هسې دعاګانو پسې خندا کولې بیا علماء لیکلي دي کو چرته ته لازم نه ګڼې یو عمل او راشو یو 2-3 آیاتونه تلاوت ته وکړو او بیا دې ورته دعا وکړه چې الله د دې اجر دې مړي ته وبخښي الله مخکې منازل ورته آسان کړي یو ځل به مونږ هم بدې لارو ځو یا الله مونږ ته هم دا اسانه معامله وفرمایي نو دې کې بیا گنجائش شته خو لازم به نه ګڼئ دا لازمي نه دي بعض اوقات داسې چې یو مولوي صاحب ناستي یو قاري صاحب ناستي یا په خپله چې انسان لاړ شي 2-3 آیاتونه لازمي ګڼي چې خامخا تلاوت پکې او بیا به اجتماعي دعاګانې کوي ښه چې مړي وشي جي د مړي د کور خو زمونږ دپاره مستقل یو میله جوړه شي هغه 3 ورځې خو هلته پاتې یو بیا مستقل هره جمعه ټول اهل و عیال واپس راجمع کېږي بیا ورپسې دا